بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. منګه پرون سبق کې د کلمې دریم قسم چې حروف دي هغه منګه شروع کړو. د حروفو تعریف موږ وکړو چې دا په خپل معنی مستقل باندې دلالت نه کوي او د اسم او د فعل د علاماتو نه علاوه چې څومره علامات دي نو دا د حرف علامات دي او حرف ته حرف ځکه وایي چې دا په طرف کې واقع وي. په طرف کې د واقع کېدو دا مطلب دی چې دا په کلام کې نه مسند واقع کېږي او نه پکې مسند الیه واقع کېږي. بیا حروف په دوه قسم دي، حروف عامله او غیر عامله. حروف عامله کې ته ویلېږي چې هغه لفظي تور باندې عمل کوي او غیر عامله کې ته چې هغه لفظي تور باندې عمل نه وي خو معنوي عمل وي، یعنی په معنی کې راګي د وجه فرق راځي. نو پای کې موږ پرون حروف جاره شروع کړو. حروف جاره تعریف موږ ویلو چې جر په معنی د راکودلو سره دی او دې ته حروف جاره ځکه وایي چې دا د فعل یا شبه فعل معنی خپل مدخول طرف ته راکاږي. د فعل یا شبه فعل معنی خپل مدخول طرف ته راکاږي. د حروف جاره خصوصیت داره چې دا حروف جاره صرف او صرف په اسم باندې داخليږي، په فعل باندې داخليږي. او بل دا ده چې حروف جاره دا اول لستی په کتاب کې چې دول ذکر کړی دي نو هغه کې یو تا قسمیه او قسمیه دای په کې ذکر کړی دي. او د دې لپاره شعر اولنې نوع اول حفظ حرف جر والمیدا یقی کان دری یک بیت آمد جمله بیچون شرا باو تا وکاف لام واو منذ مثقلا رب حاشا من عدافی عن علا حتى الى. بیا پرون سبق منګه په حروف جارو کې د سلورو حروفو منګه باس کړه. پای کې منګه ولنه ویله امید من د سلورو مانو د پر راځي. من چې نه یا راځي د ابتداء الغایه لپاره، من راځي په معنی تبیین باندې، مم راځي د لپاره تبیین معنی وضاحت، او من راځي د لپاره تبعیض، او من راځي زائده. ابتداء الغایه یا نکم دینه چې د انتها ابتدا شوی ده لکه د سرت من البصره الى الكوفه. د تبیین د لپاره د وضاحت لپاره ادري علامه ده چې د دې من لري کې د دې په ځای باندې الذي راځي لکه فجتنبوا الرجس من الاوثان. او دریم نمبر من د تبعیض لپاره راځي، تبعیض بعض یعنی چې ټوکړي ټوکړي کیږي. او د دې علامه ده چې د دې د امین لري کې دې په ځای باندې بعض راولي لکه اخذت من الدراهم اخذت بعض الدراهم. او کله کله دا زائده راځي، زائده چې دای په لري کول باندې په کلام کې نقصان ناراضي. ول دا زائده چې ده من چې زائده راځي دا صرف او صرف په کلام غیر موجب کې راځي، په کلام موجب کې نه راځي. او کوفین وی چې په کلام موجب کې هم راځي. بیا دویم نمبر ټکي هغه اله ده. نو اله مبارک موږ خبرې کړې چې اله راځي د انتها او غیر لپاره، او اله راځي په معنی د معبن خدای په معنی د معبن لګلګي لکه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى المرافق له مع المرافق. او دریم نمبر ده موږ وی حتا، حتا هم د اله په شانتي د انتها او غیر لپاره راځي، او حتا هم په معنی د معبن راځي وړي ډېر، یعنی اله په معنی د معبن راتلو لګ لګ، او دل لګي دا اله حتا په معنی دا معبن راځي ډېر ډېر. او بل لاره چې په اله او په حتا کې فرق دی چې اله په اسم ظاهر او په اسم ضمیر باندې داخليږي، او حتا صرف په اسم ضمیر باندې داخلي، په اسم ظاهر باندې داخليږي، په اسم ضمیر باندې داخليږي. په اسم ضمیر باندې کچرته داخل شوی نو ابو شاذ لکه په شعر کې فلا والله لا يبقى اناس فتن حتى يبن ابي زياد لکه حتا کا دا راغله نه حتا په اسم ضمیر باندې داخل شوی دی. نو جواب ورکړه چې دا شاذ دی. سلورم ټکه مونږ ویلو فی چې دا د ظرفیت لپاره راځي چې زماده ما بعد ما قبل د لپاره ظرف ده لکه زید فی الدار الماء فی الكوز. ادب معنی د علامه هم راځي لګ لګ لګوي ول اصلي بنکم فی جزء النقل، فی ده على جزء النقل ده. وسو پرې حروف جرو کې چې کم ډیر زیات استعماليږي هغه ده با هو تاسو په شرم تعامل کوم ویلي چې دا با تقریبا لس معنی دي، د لس معنو د لپاره بار دي. پای کې نمبر 1 دی الصاق،
بعد الصاق د پر راځي الصاق دې ته ویل کېږي چې دغه سیزو چې سیز زمانه مدخول سره ملصق ته پیوست دی سره پیوست دا متصل دا اتصال یا به حقيقي وي او یا به حکمي وي اتصال حقيقي لګته به دا ان پابري بیماری پیوستا بیماری وسره متصل دا بیماری ورته لاحق شوی دا آیات مررت بزیدین یعنی دا زما مرور شو په زید باندې تلل می په زید باندې وشول اوس مطلب دې دا دی چې زما دا مطلل دا په وشول د هغه ځای سره کم ځای چې زید تریز دیو د استعارت لپاره دی استعارت مدد چرای په دې سره کار کوي تعلیل لپاره مصاحبت لپاره تعدیه او زائده دلته څه تقریبا شپږ وایي ذکر کړی نور یې ذکر کړی لکه اوس یو با قسمیه راځي نو با قسمیه په جدا ذکر کړی دا وګوره تاسو دي دا د بعد والباء او با چې دا نو دلته کې د بار بار و معنی استعمال کړی دی په و معنی ذکر کړی دی او بدای کې دینه په شرم تعامل کې لس معنی والباء وهي للالصاق با راځي د پاره الصاق الصاق څه ته وایي پیوس کېدل چمټاوېدل مضبوطېدل د سره ملصق کېدل چې سسي زما د مدخول سره ملصق ده ان پیوس ده او دا پیوس کېدل یا به حقيقي وي لکه موږ به دا ان او یا به پیوس کېدل مجازي وي لکه مررت بزید معنی سره التصق مروري پیوس شوی د ماتلل بموضع بدا زي پورې يقرب منه زيد چا زيد نږدې لکه پوه شو به معنی مطلب دا کنه چې د نماز په وشره متصل یعنی بالکل نماز پرې خوا باندې څه وړېدل لري مراد تیر شوم په زید باندې وللاستعاره او بار ازي د پار استعانت څه ته ویل کېږي لپاره د دې چې دلالت وکړي په دې باندې چې دا د با د مدخول دی نه دا اعلی نه فعل دا با د مدخول اعلی نه فعل ان د دې په ذریعه سره د با د مدخول په ذریعه سره دا فعل شوی دی لکه دا كتبت بالقلم مالک الکړو د قلم په ذریعه سره نو د با د مدخول چې دا قلم دی دا اعلی د کتابت لپاره دا اعلی د کتابت لپاره د دې په ذریعه سره فعل شوی دی د دې په وجه باندې شوی دی د دې په مدد سره شوی دی استعانت په جن والا کا مدد چې د دې مدخول چې د بعد مدخول په ذریعه سره دا فعل واقع شوی یا د بعد مدخول د دې فعل لپاره اعلی لکه كتبت بالقلم مالک الوکل په داسې حال کې چې ما دغه غوښته استعانت غوښته بالقلم بجد او د دې ترکیبونه غوالکه د مخصوصو پیری منکړي مخکې موږ دې طریقه ویلو چې جار مجرور دا د ظرف ویلېږي ظرف مجازي ورته وي او یو ظرف حقيقي دی یو ظرف مجازي دی او جار مجرور چې په کلام کې راشي دا همیشه په رنګ بچا پورې متعلق کوم د دې متعلق په پچا پورې متعلق کوم نو په فعل پورې په متعلق یا په شی په فعل پورې کدا فعل یا شی په فعل په لفظونو کې موجود په دغه جمله کې په کومه کې چې دا حرف جر مجرور راغلي دي نو موږ دې ته وایو ظرف الله متعلق او کچته دغه کلمه دغه جمله چې په کوم جمله کې جار مجرور راغلي دي او دا بچا پورې په وسکو بچا پورې متعلق کوو او لفظونو کې نه موجود نه دي ته ویل کېږي ظرف مستقر یا وګوي چې کله وخت واغی وي دا غي مناسب فعل به موږ راو باسو او کده سه صورت چې پای کې موږ ته فعل نو معلوم چې دلته کوس موږ کم فعل یا کم شی به فعل راو باسو نو بیا د افعال عامو نه راو باسو افعال عامو سوري سلور دي کم دي کون ثبوت حصول او وجود واښو به نه باندې دا مکه شوی دغه خبره دا مو کې شوبه چیرې دا په فعل پورې تلو موږ کا په شی په فعل پورې تلو په دې کې د بسرینو د کوفینو اختلاف الته ویل شوی دی وقد يكون للتعليل دا بعد رحم معنی چې دا غره تعلیل د پاره تعلیل څه ته ویل کېږي چې زمانہ مدخول د فعل د پاره سبب او علت ته چې زمانہ مدخول د فعل د پاره سبب او سره لکه ته انکم ظلمتم ان الله تعالی فرمایي تقولی تعالی الله تعالی فرمایي انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل بشک تاسو ظلم کړو په خپل ځانونو باندې پنیولو تاسو خیلرا په عبادت سره باتخاذکم العجل الها مفعول دا به محذوف ته لکه اتخاذ دا و مفعول غواړي
اتخاذکم العجله ما خاجي وزداده کنه چې دلته کې دا بعد علت د تعلیل لپاره ده چې دا ورستونه د بعد مدخول د دې مخکې فعل د لپاره سبب دی یعنی الله تعالی فرمایي تاسو په خپل ځان باندې ظلم کړی نو تاسو په خپل ځان باندې ظلم ولې کړی ظلم وجه څه ده د ظلم علت سره د ظلم سبب سره باتخاذکم العجله چې تاسو څخه په عبادت سره نیولې نه دا علت ته وجه تاسو په خپل ځان باندې ظلم کړی ترکیب پسند نو کومه لگا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجله ان حرف مشبه بالفعل لا كم ضمير اسم ان ظلمتم فعل ماضی مثبت معلوم تم ضمیر پکې ضمیر مرفوع متصل فاعل انفسکم مضاف مضاف الیه دا بس شي مفعول به شي ظلمتم د لپاره بقزه با حرف اتخاذ مصدر مضاف اتخاذ مصدر کوم مضاف الیه او د دې لپاره دا د اتخاذکم العجله کوم سبي کوم مضاف الیه ده او مجرور ده مانن خدا په فاعل وی د اتخاذ مصدر د لپاره موږ ویلو چې مصدر چې د خپل فاعل طرف ته مضاف کنه مصدر ولولا دفع الله الناس الویلو او مصدر چې فاعل طرف ته مضاف نو بیا به دا لفظ مجرور او مانن به مرفوع وي العجل د دې لپاره مفعول اول او اله المفعول ثاني ده اتخاذ مصدر مضاف سره د خپل فاعل او مفعول نه متعلق شو د مجرور سره چره بارا جار مجرور ظرف الله متعلق شو بچا پوره ظلمتم فعل سره خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه دا څه شو خبر شو ان مشبه بالفعل ان سره خپل حرف مشبه بالفعل ان حرف مشبه بالفعل سره خپل اسم خبرنا خبرې معنی پوښ ولکه ظلمتم انفسکم چې د بانا مدخول د خپل ما قبل فعل د پاره سبب او علت ته چې الله تعالی به شکه دا خپل ځان ظلم کړو نو دا ظلم علت سو د ظلم سبب د ظلم وجه سره اتخاذکم العجله پوښوي وللمصاحبه مصاحبت ملګرتیا یعنی دا ډیر لپاره دي چې دا بانا مدخول د ما قبل لپاره د ما قبل لپاره د فعل ملګری د فاعل ملګری د ما قبل اسم مصاحبت چرته د معنا د معي لکه خرج زید بعشيرته زید اوته سره د خپل قبیلینا سره د خپل خاندان سره د خپل قبیلینا د اوته بدل کې دا با د مصاحبت لپاره راغل د مصاحبت ملګرتیا لپاره ستر کې بقوما خرج فعل زید ولا فاعل بحر به عشيرتي مضاف او هي ضمير مجرور متصل مضاف مضاف له ملکا مجرور جار مجرور ظرف لا متعلق بخرج فعل پوره وللمقابله پنځم معنا د بالا چې د راځي لپاره د مقابله څه ته وایي چې د دلالت کوي په دې باندې چې دا ماده مدخول د بل یو سیس په مقابله کې دی هغه ته بیعتو هذا بذاک ما دا سیس خرج کو په دې سیس سره نو دا سیس د په مقابله کې دی یا ته چې بیعتو هذا بعشرة دراهم دا ما بلس درهم باندې واغسو د لس درهم په مقابله کې مواغسو چې د دې مدخول د بل سیس د لپاره په مقابله کې وي په عوض کې وي ترکیب نشم کولای بیعتو هذا بذاک بیعتو سره فعل ده او تو ضمیر پکې فاعل ده او هذا مفعول به ده اسم اشاره مفعول به او بار به جر ذاکا مجرور جر مجرور ظرف الله متعلق به بیات بوله ولی تعدیه شپږم معنا نه تعدیه دې ته ویل کېږي چې یو لفظ دې نه دا یو فعل لازمی وي د بعد راتللو بدل سره دا متعدی شي تاسو مخکې دا خبره کړی نه چې ګوره فعل چې دا چې لازمی وي نو دا متعدی ګرځي په سور سيزون سره یا په تاسو به ان شاء الله په خواص کوه خاصیات الابواب چې کوم دي په الموسیقین بعد هاي کې وتا سو ہے چې فعل چې متعدی ګرځي یا په دې باندې متعدی ګرځي چې دا د باب افعال ته واړي یا د باب تفعیل ته واړي نو دا دغه دي صورت وي دا متعدی بابونه دي یو به سره متعدی کیږي او کته چې دا فعل دی لازمی باب وي او بیا هم تر دې مفعول لا ولما دا متعدی کوما نو د باب په ذریعہ سره به دا متعدی کې د باب په ذریعہ سره متعدی کې هغه مخکې دا خبره من کړو
چې فعل لازم نه مفعول او د مجهول څخه نه راځي اسم مفعول څخه دې نه راځي د مجهول څخه دې نه راځي کته چې اسم مفعول والا مجهول والا صغیر او باسمه نو بیا به څه کوي چې دا به با سره متعدی کې لکه تا کرم یکرم کرما وکرامه و کریم و کریم به یکرم به پیدا ک مکروم به دا ټول به په سره متعدی شوی دي لکه الله تعالی فرمایي ذهب الله بنورهم وس ګوره ذهب معنا ده ذهب الله لاړو الله پاک ذهب الله معنا سره لاړو الله پاک ودا معنا غلطه ده بابا سره ذهب الله بنورهم بوتل الله پاک دولرا پرانا دي کې بوتل الله پاک دولرا لکه پوه شوي تلل او بوتلل بری کې فرق دی تلل په خپل کېږي او بوتلل چې دا بل کس کوي نو تلل چې دا فعل لازمي دی او بوتلل چې دا سره لکه پوه شوي به معنی ذهبت بزید لکه ما بوستو زید می بوستو اذهبته ما بوستو غلره ذهبت بزید په معنی اذهبته دی پوه شوي تعدیه په معنی باندې پوه شوي لکه تعدیه څه ته وایي چې دې فعل لازم د باب ذری سره متعدی کېږي وللظرفيه جلست بالمسجد ما ګولې په خړل نن بای کې چې نشره نو هغه زب د دې نشي مشیادت نه سهار نه را خوب راځي په مدرسې کې مو ته مو وسالو سره پټي پټي کېږي جلست بالمسجد دا دل کې دا ظرفیت د بار بار راغله ظرفیت څه ته ویل کېږي چې لکه د بعد مدخول د ما قبل د پاره د ما قبل فعل د پاره ظرف ته اگر جلست بالمسجد باندې دا ذکر است په جمعات کې دلته کې د اباجر نه په مان د فی باندې دا ترکیب څنګه کوم جلست بالمسجد والا جلست فعل له تو ضمیر په کې مرفوع متصل بارز فاعل له بالمسجد بحر به جر به معنا د فی رغه او المسجد مجرور مجرور ظرف له مدال شو جلست پورې وزائده او باجر نه کله زائد راځي زائد معنا څه ده چې دا غي په لري کول باندې په کلام کې څه نقصان او خاري وذا با چې ده کنه دا چې زائد راځي نو با زائده به کله سماعي راځي او کله بقياسي راځي سماعي معنی چې دلته کې بس عربونه دي ته ورېدل شي وي چې عربو چې بده دي کې حذف کوو چې موږ حذف کوو او قياسي دا چې لګل دي قاعده قانون له دخل وي نو چې کله دا با د هر دما ولا مشبهات بلیشه یا د لیست په خبر کې راشي کلا با داخله شي په اسم باندې او اسم چې ده د ما ولا مشبهتان به لیسا یا د لیس فعل ناقص د لپاره خبر وي نه ال دغه به با زائد وي لکه ما زید بقائم دلته وځه زائد ده لیس زید بقائم دا چې نه ده زائد ده او یا په استفهام کې راشي نو دا با زائد وي او قیاس سماعی دا چې په مرفوع کې یعنی کله د مرفوع په صورت کې او کله د منصوب په صورت کې د زائد راځي زائد څه ته ویل کا پرونو سبق کې چو چې دا غي په لری کول باندې په کلام کې څه نقصان نه راځي نو وزائده زائد راځي قیاسا او دا دغه جری کنه دا با چې زائد راځي نو دا بیا قیاسا زائد وي او یا سماعا زائد وي سماعا چې لکه بس دارو ضروري شي قیاسا چې قیاس فی خبر النفی په خبر د نفی کې خبر د نفی کې مطلب دا دی چې د ما ولا مشبهتان به لیسه په خبر کې راشي یا د لیسه فعل ناقص په خبر کې راشي نه بزاید وي لکه ما زید بقائم ليس عمرو بقاعد وفي الاستفهام او چې کله د استفهام په خبر کې راشي نو هم بدا با زائد وي لکه هل زید بقائم دلګي بقائم کې دا با زائد ده وسماعا او دا چې دری با زائده د بالا زائد کېدل دا چې نه دا دغه وی سماعي وي یعنی د عربو نه څه ورل شي بیا فی المرفوع په مرفوع کې عمرات لشي برابر خبره ده کدا مرفوع چې نه دا مبتدا وي او کدا مرفوع چې نه دا سوي دا فاعل وي لکه مرفوع چې فاعل جوړيږي او باب کې زائد وي دایره لپاره مثال له بحسبک زید او بحسبک زید لګي دا با زائده ده حسب لفظا مجرور معنى مرفوع مضاف او كمرفوع كمجرور مضاف مضاف اليه ملكر مبتدا زيد ولا خبر اي حسبك زيد
وکفا بالله شهیدا اے کفا الله نو دلګی دا کفا فعل ده او با زائد ده با سره زائد ده او لفظ الله مجرور ده لفظا او معنی مرفوع ده فاعل لرچا لپاره د کفا لپاره شهیدا سره مفعول به فعل فاعل مفعول به مکر جمله فعلیه خبریه الګه پوښ به معنی اي كفى الله وفي المنصوب او په منصوب کې هم چې نه دا زائد راځي لکه القى بيده اي القى يده يعني هغه خپل لاس وغورځو نو القى يده د دې ترکیب څنګه القى بيده ترکیب القى بيده ترکیب القى فعل له هو ضمیر بګه فاعل له بهر بیا زائد ده او يدي مضاف او هي مضاف له مضاف له دا مفعول به شو لفظا مجرور معنى منصوب مفعول به د القى لپاره او قران مجید کوم لیکنه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تاسو خپل ځان خپل باندې هلاکت ته مغوردوي د څه معنی نه ده ولا تلقوا بايديكم تاسو مغوردوي په خپل لاسونو سره خپل ځان هلاکت ته معنی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تاسو مغوردوي خپل ځانونه هلاکت ته تاسو مغوردوي خپل ځانونه هلاکت ته ايدي په معنی د نفس نه هغه پوښوي نو دبا چې نه منګه شپږ معنی وکړه یو منګوي چې زائد راځي با راځي د پاره د الصاق با راځي د پاره د استعانت با راځي د پاره د تعلیل با راځي د پاره د مصاحبت د پاره د مقابله او د پاره د تعدیل او اوم نمبر چې با راځي زائده زائده چې راځي نو بیا سماعن زائد وي او یا قیاسن وي قیاسن بکله وي چې کله د لیسا علماء ولا مشبهتن بلیس په خبر کې راشي یعنی استفهام په خبر کې راشي او سماعن مکلوي سماعن چې کله په مرفوع کې مراد لشي بیا مرفوع عام ده کده فاعل له وجه نه مرفوع او کده مبتدا له وجه نه مرفوع وي او دغه د منصوب چې منصوب کوم ذات درل شي شپږم نمبر دی واللام لام چې نو دا د سلور مانو د پر راځي لام د سلور شپږ مانو د پر شپږ معنی لیکي شپږ مانو د پر پنځري تقریبا هو واللام وهي للاختصاص لام راځي لپاره د اختصاص څه ته ویل کېږي چې سسي زمانه مدلول سره خاص ده سسي زمانه مدلول سره لکه الجل للفرس زين چې دا د اس د پاره ده یا مطلب دا زين کته چورته مونږ وایو دا د اس سره خاص ده یا قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي لله ما فی السماوات والارض معنا موږ څنګه خاص د الله لپاره ثابت دی هغه چې باسمانونو کې دي او بزمو کې دي لکه خاص موږ وایو کنه نه لګي د الله د اختصاص لپاره دا معنی واښو به معنی لکه په دې معنی واښو لله خاص د الله لپاره نه لله معنا خدای چې د الله پاک لپاره دا خاص معنی به دوی کې نه دا به د الله مول الاختصاص د اختصاص لپاره هغه پوېږي کنه نو یادې به تصرف او نحو او پیدا بدل په قرآن مجید کې درکې دا اوس ګورته لله خاص د الله لپاره لله معنا خدای چې د الله لپاره نو دا خاص د الله لپاره ته ولې الله مول الاختصاص هغه پوښوي چې زماده مدخول د سسیز زماده مدخول لپاره خاص ته چې دا زماده مدخول لپاره بل چا لپاره نه او المال لزيد یعنی مال د زید لپاره خاص ته ولید تعلیل او دا راځي لپاره تعلیل نو تعلیل خو څنګه وی کنه مخکې سره وای چې زمانہ مدخول د فعل د لپاره سبب او سره لکه ضربته للتاديب ما غو د سره لپاره دا ادب از یعنی زما د وهلو دا سبب څه شی ادب ترکیب نه نشم کولای را ضربت فعل فاعل دي او هو مفعول به دا لا مرفع جر ده او تاديب مجرور ده ظرف مجرور ظرف له متعلق شو پس پوره وزائده نو دا راځي زائد او زائد څه ته ویل کېږي چې دا غي په لري کولو باندې په کلام کې څه نقصان او فقوله تعالی ردف لكم اذل کې ردف لكم چې هغه ورست استنه بیا دا چې د لام زائد په هغه وخت راځي کله چې کله رافعل په خپل باندې متعدی وي چې کله رافعل په خپل باندې سوي چې فعل متعدی نه نو د لام زائد نه راځي دلته کې با یا قرآن مجید الله ان کنتم للرؤيا تعبرون کچری تاسو د خوب د لپاره تعبیر وستون کې نو للرؤيا کې د علامت انده زائد ده وبمعنى عن او کله کله دا په معنا د عن باندې هم راځي
یعنی دا لام په معنا د ان عمر دي کله اذا استعمل من القول کله چې دا استعمال شي د قول سره مطلب دا دی یعنی د یو فعل چې دا قول مصدر نه راوتل لري یعنی قول له او یقول له او الته کې چې کله دا لام راشي نو دا لام په معنا دا عن باندې لکه وقال الذين كفروا للذين امنوا وقال الذين كفروا ويها كسانو ويها كسان چې کافرانو للذين امنوا كسانو ته وی چې سوکو نو دلته کې د علام په معنا دا عن دي لو كان خيرا سيورته وي لو كان خيرا کچره د دین غروي د پیغمبر غروي ما سبقونا الیه ندو به زمونږ نو مخشي وفي نظرونه پساو په دې کې لیکل نه ها وفي نظرونه مطلب دا دی چې دې پیر صاحب دا خبره کړې ده چې دلته کې پدې مثال کې د للذین آمنو کې د علام چې د په معنا ده عنده وې دا خبره ټیک نه ده ځکه چې وللذین آمنو کې د علام چې نه ده لپاره دغه د علت تعلیل ده دلته د علام لپاره څه ده نو له دا مثال ذکر کول د تاسو وحین دي وبمعنى الواو في القسم للتعجب پدې خبره ځان خپوږي وبمعنى الواو في القسم للتعجب معنی دا چې دا لام راځي لام جاره په معنا د واو قسمیه باندې راځي لام جاره په معنا د څه باندې راځي او په هغه وخت کې چې کله دا مقسم به په کوم څه باندې چې قسم خوړل شوی دی دا کله دا مقسم به د یو امر وی چې دا غیر جواب قسم د دسي امور عظمیه نه چې باغی باندې تعجب کولای کیږي واښو مې معنی وبمعنى الواو في القسم للتعجب د دې مطلب دا دی چې دا لام په معنا د واو قسمیه باندې راځي لام په معنا سم باندې راځي او کله چې په کوم وخت دا مقسم به د یو امر وي مقسم به څه ته وایي چې په سمانه قسم وړل شوی دی چې هغه د یو عظیم کار وی چې داغه باندې تعجب کولای کیږي سبي کولای کیږي تعجب کولای کیږي لکه لله لا يؤخر الاجل لله لا يؤخر الاجل ما دا فکر دی کنه دا په کتاب کې نشته لله لا يؤخر الاجل مولي کې بیا لله لا يؤخر الاجل دلته دا لام دې دا په معنا د واو قسمیه ده دا په معنا سره لکه اسانه خبره په نور کتابونو کې د سړي کې لګنه په شرع متعامل او پرې کې چې لام چې نن دا لپاره د قسم راځي او د مثال لله لا يؤخر الاجل اسانه خبره کړه دلته سوې چې لام په معنا د واو قسمیه باندې راځي په هغه وخت کې چې کله دا مقسم به د یو عظیم کار وي چې داغه نه تعجب کولای کیږي لکه لله لا يؤخر اجل په خدای پاک مې قسمی چې نیټه د انسان نه شنه مؤخر کیږي نه خدای دې نه شو ویلې چې لله لقد طار ذبابو په خدای پاک مې قسمی لقد طار ذبابو چې مچواولو ته د مچ په وته باندې ته چې لام سره قسم نشو خوړل لله الهغه پوښو مې باندې نو دلته کې دا سم مثال ذکر کړل دی ولله لا يبقى على الايام ذو حيد بمشمخر به الصيان والآس لله لا يبقى على الايام ذو حيد بمشمخر به الصيان والآس لله په خدای پاک مې قسمی دا خدای پاک باندې مې قسمی لا يبقى على الايام پاتې بنشي پدې زمانه باندې پدې ورځو پدې ریدو باندې سبب پاتې نشي ذو حیدین یو بارسنګا ته دې کتاب ته ګوره کنه پرسه مې مشمخرن چې هغه بارسنګا ورته وي یا دغه زنګلی بيزا چې اوسېږي بمشمخرن په یو غر کې په داسې غر کې به الزیان والآس چې پای کې زیان او آس نومي بوټي دي زیان دا یاسمین بوټي ته یاسمین او ریحان آس دا ریحان ته د بوټو نمونه دي د ګلونو نمونه دي او دا ګلونه دا په عام غر باندې کېږي بلکې په غر باندې کېږي چې هغه ډېر زیات لري د شعر مطلب دا دی و چې په خدای پاک مې قسمی چې په یو لري ځای کې په ناشنا ځای کې یو زناور اوسېږي کنه نو به هم د مرګ نه پاتې نشي هغه باندې به مرګ راځي کل نفس ذائقه الموت دا خو د دې شعر مطلب دی زمنګ محل الاستدلال څه شعر محل الاستشهاد چې دلته په اوله کې د لله دی دا لام چې نه دا په معنا د واو قسمیه ده ځکه چې دا موږ ویلو چې لام په معنا د واو قسمیه باندې هله راځي
چې کله دا مقسم به د یو عظیم الشان د یو عظیم کار چې بای من تعجب کولې کیږي نو ګور لا يبقى الايام دا جواب قسم ده نو دا یو خبره ده چې بری من تعجب کولې کیږي یعنی د معمولی خبره نه ده پوه شئ نو ترکیب خو مال نه راځي لام سره لام حرف جر قسمیه بمعنى وقسمیه لفظ الله مجرور جار مجرور ظرف مستقر متعلق شو بچا پوره اقسم فعل پوره اقسم فعل سره د خپل فاعل متعلق نه قسم خبر ختم لا يبقى فعل لا يبقى فعل مضارع منفي معلوم على حرف الايام جار مجرور ظرف اللغو متعلق شو بچا پوره ذو حيد ذو مضاف او حيد مضاف مضاف له ملکر فاعل شو د چر بارا لا يبقى لبارا با حرف جر مشمخر موصوف مشمخر موصوف با حرف جر هي مجرور جار مجرور ظرف الله ظرف مستقر متعلق شو بکائنون پوری بس پوری کائنون شو فعل خپل فاعل متعلق خبر مقدم الزيان معطوف عليه واو حرف عطف الاسو معطوف عليه ملکر مبتدا مؤخر دغه مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبره صفت شنو مشبقرین لپاره موصوف صفت ملکر مجرور شو د باجا جار مجرور ظرف لغ متعلق ثاني شو بچا پوره لا يبقى پوره لا يبقى فعل سره خپل فاعل او دوانو متعلق نه جمله فعلیه خبریه جواب قسم قسم جواب قسم ملکر جمله قسمین شيء هو خنشوي لله لا يبقى على الايام ذو حيد فخذ من قسمي چې پاتې بنشي په دې زمانه باندې په دې زمانه کې ذو حيد یو زنګلي بيزا یا بارسنگا بمشمخر چې هغه اوسېږي په داسې حال کې چې اوسېږي هغه په یو داسې غر کې په داسې غر کې به غیان والاسو چې باغې کې غیان او اسو بوټي دي ویم بس کا بس کما نو نن سبق کې منګه سې چل وکړو منګه د با و معنی ویلې او د لام د لپاره منګه سلور پنځه معنی چې دا ویلې پنځه معنی دا ویلې شو د لام ویلې شو یاد بشي دا واړو شبه دا څه وایي شعر وایي